واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. خبر اوسه چې بشکا هغه شای چې تاسو په مول غنیمت کې حاصل کې دغه پنځمه حصہ دی الله او دغه رسول صلی الله علیه وسلم دا، ولذل قربا والیتاما والمساکین وابن السبیل، او د رشتہ دارونو، د یتیمونو، د مسکینونو او د مسافرو دا. ان کنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. کچری تاسو الله باندې ایمان راوړې او په هغه شی باندې ایمان راوړې چې مونږ په خپل بندا باندې هغه ورېځ نازل کړو چې هغه د فیصله ورېځ وا او د دوو د لشکرو د ملویدل ورېځ وا. والله على كل شيء قدير. الله په هر شی باندې قادر ده. اردو کې ترجمه کوم. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. جان لو کہ بے شک جو چیز تم غنیمت کے طور پر حاصل کر لو تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اس کے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے. ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو کہ ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، اس دن جس دن دو لشکر آپس میں ملے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. دا سورۃ الانفال څخه کله مو شروع کړلو نو د هغه ابتدایي آیتونه دا شای وو چې یسالونک عن الانفال. رسول الله صلی الله علیه وسلم تونا دغه پښتنه کوي د مال غنیمت په باره کې. هغه ټیم کې مودا خبره کړې و چې کله جنگ بدر تمام شولو، کفرونو شکستو خوړلو وتخلو هغه نو د صحابه کرام زت اجمعین خپل منځو کې مول غنیمت باری کې اختلاف پیدا شولو. س د مول غنیمت کې به دي چو حسابي چو بنوي ځکه چې ځنه صحابه کرام رضوان الله تعالی مجمعین د کفارو د لخر په تعاقب کې مخ کې راسي لوړل نو هغه کفرون تړولو د ور پسیو چټنه نور صحابه کرام رضوان الله مجمعین هغه مول غنیمت راګرد کړلو. نو هغه څکله واپس روغل نو مول غنیمت پوتې نو هغه دغه صحابه کرامو ته ویلو چې راي مواور کې حصہ د مول غنیمت کې هغه ته نه د مونی ولا ده. خیر پیغمبر علی السلام ته روغلو نو الله رب العزت هغه کې ورته دا فرمایلو چې قل الانفال لله والرسول. چونکه هغه ټیم کې نزاع و د صحابه کرام خپل منځو کې اختلاف نو الله رب العزت سره داس دا ورته فرمایلو چې دا دی الله او د رسول صلی الله علیه وسلم دا بس تاسو جامع کې پیغمبر علی السلام ته نو هغه جامع کړلو. بیا د دې تفصیل الله رب العزت هغه کې نو ته وخیلو چې څه اوس په تبد شپکای. نو د آیات کې الله رب العزت اوس د اغمال غنیمت تفصیلی حکم متخی څه اے رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس به تک شپکای. مفسرین دا د جو کې فرمایي چې کني مال غنیمت متعلق په قران مجید کې تقریبا 3 الفاظ استعمال شوي دي. یو انفال سمو د اندخ سورات په شروع کې ویلو چې اسالونک عن الانفال تو نه دي انفال متعلق پښتنه کوي. نو الفال مال غنیمت دی او دویم ټکه مال غنیمت والمو انما غنیمتم نو د جو کې مال غنیمت ټکه ورته استعمال شو دا او په اتوشتمه سپاری کې د سورۃ الحشر کې د دې لپاره مال فی ما افا الله علی رسولی نو هغه ځکه د مال فی ټکا وته استعمال شو دا. نو مفسرین دا وضاحت کړه دا چې د انفال او غنیمت دا هغه مول ته یی چې دا کافر سره په جنگ باندې حاصل شي. کافر سره ته جنگ وکي هغه وتختی ته نه مول حاصل کی دا مال غنیمت ادا دي ته انفال نه آئی. یو د سوي چې ته کافر سره حمله پکای ا کافر ته توي چې را مو سره جنگ ما کو بس زده سره جوړه کوم ته یای د سره مانن کنه نو ته توي چې را بس ټیک ته ته مو سره مانی ته به مو ته کوم دا کنه سلانا یا دی ټیم کې یا څو بس یو جوړه خدای تو سره روغله ته توي چې را مثلا مو ته مطلب دا شاید څه 2 کروڑ روپے راکای نو هغه ته لګیا شي 2 کروڑ روپے دیر کی او ته ور باندې سلانا ټیکس کې دای سبي مو ته سلانا کوم دا کنه 2 کروڑ ټیکس راکای هار کولی. نو دا کوم دا چې جنگ نه وشولو چوک زخمی نشو چوک مړ نشو جوړې سولې سره دا شای ملو شولو نو دي ته کوم د مال فی نه یی دي ته جزیه نه یی دي ته خراج نه یی مختلف الفاظ دي په قران مجید کې دي ته مال فی نه یی شي. اوس د آیات کې الله رب العزت د مال غنیمت حکم خیز تاسو خو پیغمبر علیه السلام تعبیر کړو. پیغمبر علیه السلام ته الله رب العزت فرمایي چې تبد سی وکي صف ان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل دا مدات ته بیان کړی دي ورته فرمایلی دي چې دا پنځمه حساب د مول غنیمت نه تر حاصله کی. اوس دي چې الله رب العزت اول دایلی دي صف ان لله دا دی الله دا. اوس دی الله رب العزت څه مطلب شو چې دی الله دا
نو دغه کې مفسرین فرمایي چې اصلا کې الله رب العزت دا نه د الله ورکی څه خوش د مور غنیمت کې خپل حصہ ده صدا به الله ته ورکړي بلکې دا دی الله چې کوم دا کنه د نماز برکت دی پاره او انسان ته خپل اوقات خیال دی پاره دا یلی شوی دي چې کني د اټول نعمتونه دی الله دی الله رب العزت اوسه ته ډیر کړی دي دا صرف د برکت دی پاره لکه اوس ګوره قرآن مجید کې الله رب العزت یو ځای کې فرمایي چې اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون ویل دا انسان دي چې دستر کې نه غړي چې دا جناور دا مو پیدا کړی دي او بیا م انسان ته په ملکیت کې ورکړي دي چې دای توش نو اوس دا الله رب العزت انسان ته په ملکیت کې ورکړي دي انسان څخه خپل نه دا جناور ځون ته خپل پیدا کړو خپل جوړ کړو نو الله رب العزت دا انسان ته خپل خی چې کني دا اټول نعمتونه مودي لہذا تزړه کې دا مګنه چې مو دغه پنځمه حصے حکم توسته ډیر کړو صدا ویر کې یته خاص حقیقت کې پنځمه حصہ نه کې تو سره حصہ ورکې نه کیږي دا ټولې مو نعمتونه دي خدای مو په تو باندې احسان دا څه ټول مو پنځمه حصہ خلی وخصله اوس دغه کې یو بل نقطه دا هغه دا څه الله رب العزت دا فرمایلو چې د پنځمه حصہ د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم دا اوس دا نور به څه کیږي یعنی مول غنیمت په پنځو حصو تقسیمای فرض کیا دی 1 लाख روپیو مول غنیمت راګر شول نو پنځمه حصہ دی جوړیږي 20000 روپے نو 20000 روپے دا خمس لولو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نور باندې بچی کوي د نور متعلق تفصیل دیږي کې نشته نو اصلا کې د قران مجید دا اصول د عام محاورات کې دا اصول دا څه کله د ایوشي حصہ ته بیان کړي شي د ابل حکم خپل معلوم شي چې دغه وضاحت کله ونه شو لکه فرض کیا یو سړی دا هغه مو ته روغللو مو ته ویلو چې مولوی سے مو سره کوم دا کنه فرض کیا 1000 روپے دي نو مو باندې زکات څوګه ده نو زکات ته وایم چې ته روکا پیسې دغه 25 روپے نه بیل کوم ته چې دای زکات کې ورکا اوس د نور خپل پته ولګی چې کړي د نور ایتو دي امدار نه دي چې الله رب العزت دا خو نه دي فرمایلی چې پنځمه حصے باندې مول غنیمت د نور ایتو دي د نور ایتو ټکا ورګه نشته دا خو خپل دا حکم معلوم شولو چې د نور لخر ولادي چنانچه قران مجید کې الله رب العزت بطلونه سپاری کې د میراث احکامات بیان کړي دي نو هغه کې یو ځای کې الله رب العزت فرمایي چې وورثه ابواه فلامه الثلث کایو سړای د سیدا س هغه مرشوالو او دی هغه ورثه کې نوري چې نشته خلی مور پلور دي نو ځکه چې الله رب العزت فرمایي چې وورثه ابواه کدی هغه ورثه کې سره مور پلور دي فلامه الثلث نو دریمه حصہ مور ده اوس دریمه خې مور شو د نوري چوشوي د نوري خپل معلوم شي چې چوشوي پلور شو ځکه چې مور پلور دي نو مور پلور کې صرف د دریمه حصے حکم خو بیان شول چې ثلث دریمه حصہ هغه ته وتویر کې د نور منی شو کې نور متعلق قرآن کې حکم نشته وشه خپلونه دا خبره معلومه شوه د نور یې پلور شولې امدان منا دي چې الله رب العزت فرمایي چې د پنځمه حصہ د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم دا نو د نور څلور حصے دا په لخر کې تقسیم کړل شي اوس هغه متعلق بیا فقها خپل احکامات لیکلي دي چې په یاد چکو چې پیدل کی هغه وای ساده چې سره ووس موساور سره دا هغه ته ډبل دوی سي ملوي جن علماء کرام درونه ایلی چې درې بوته ملوي خو بار ادبو باندې اتفاق تا چې هغه ته دوی سي ملوي ځکه خپل اجن کېدل دا خپل ووس موس هغه ته 4 ویل کړی دا ورو کې ویل کړی دا استعمال کړی دا نو هغه ته دوه ډبل حصہ ملوي بهر دا خو دي هغه احکامات اوس دغه کې کوم دا زره بحث هغه د پنځمه حصہ دا چې د پنځمه حصے کې باندې څه کوي نو خمسه لله وللرسول دی رسول صلی الله علیه وسلم دا یعنی هغه پنځمه حصہ څه کله ربیل شو نو دی حضور صلی الله علیه وسلم ذاتی اخراجات او د کور د خلخانی اخراجات دا به دغه پنځمه حصے نه پوره کی چنانچه پیغمبر اسلام خپل خپل بزنس نو څه کور بور روزګار نو خپل ځون خپل ژوندۍ هغه وقف د امت ته کړی و لہذا الله رب العزت ته دا مقرره کړل چې دا خمس او پنځمه حساب چې کوم دا کنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور خلخانی اخراجات باندې نه لنډي اغلا علاوه ولذل قربا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رشتہ دارون اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم رشتہ دارونو کې چکر چی علماء کرام فرمایي سو بنو عبد المطلب او بنو هاشم دا دوړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هاري سختي کې په هار جان کې په هار کې ویلوړو نو داغه دغه دوړو اولاد د بنو هاشم او بنو عبد المطلب چې څوره اولاد څوره فیملی وا دغه تاسو کوم دا کنه دغه اغنا حصہ ملوي دا د مول غنیمت نه چونکه هغه مدات کوم دا کنه اوس ختم شي پیغمبر علی السلام خو دغه دنیا نه تشریف یوللو او فیملی یاد پیغمبر علی السلام اوس نشته دا لہذا انده مدات کوم دا کنه اوس په هغه کې داخليږي او
ملکی خزاني کې به داخلي کی کا چیرې نن سبا خو جهاد نه هود ولا سلسله ختم ده خو کا وی بیا بدا شای وی چې دا بیا خزاني کې داخلي کې دینه به څوک دا کنه بیا نور رفاهي کارونه کولای شي. چنانچه اوس دغه کې علما کرام یو دا مسله بیان کړی دا څه الله رب العزت دغه دا فرمایلی دي چې ولذل قربا څه رشتہ دارانو ته ورکای. آیا دا پیغمبر علی السلام باندې دا لازمي وو چې خو ما خو به رشتہ دار ته ورکای؟ نو یې چې دا ضروري نه و. مطلب دا شاید چې دغه مداتو کې یتیم دا مسکین دا مسافر دا نو پیغمبر علی السلام چې دغه مداتو کې چو ته ورکای هغه پیغمبر علی السلام خپل مرضی ده چې چو ته ورکای. چنانچه د سی وشولو څو یو پیر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علی السلام ته روغله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موتا کور کې ډیر مشکلات دي او زبیلا یم د کور کارونه باندې ډیر دي نو کته مهرباني وکي دغه هغه کې غلامان ته ترغلي دي په د مول غنیمت کې کایو غلام موترو کې وشه مو سره د کور کې کور کوي. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلو چې نه تو ته نه شته کوي تو نه ضروری کسان دي چې اصحاب صفه ولا موجود دي هغه تو نه زوت مستحق دي نو ته خپکیګه ما ته زنه شته کوي. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې علماء کرام فرمایي چې کچېری لکه دا اوس ګور آیات کې راغلي چې ولې ذل قربان رشتہ دارون ته ورکای نو کچېری ورکول ضروری وای نو پیغمبر علیه السلام په بیا دوه خپل لور ورشتہ دار خو خود نو اول ها کې بیا دې کړل خو پیغمبر علیه السلام ویر نه کړلو نو دې مطلب دا شو چې کني د پیغمبر علیه السلام په ثواب دید باندې و. نو بهرحال یو خو کوم دا یو علماء کرام دي چې مال غنیمت کې دیانتداري متعلق سو بحث کړه دا چې مال غنیمت کې خیانت کول دا کوم دا کنه دا غلینا سخت حکم لري. چنانچه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په یو جنگ کې کوم دا کنه یو غلام د پیغمبر علیه السلام هغه شهید شولو نو چې شهید شولو نو هغه روغللو صحابه کرام روغللو پیغمبر علیه السلام ته مبارکي ورکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غلام الله رب العزت د شهادت په مرتبه فایز کړو. نو پیغمبر علیه السلام ته فرمایلو چې نه هیڅ کله هغه تاسو ته چوي چې هغه شهید ده هغه د مول غنیمت او هغه کې یو ټکرای چې کوم دا کنه هغه پټ کړو او زه قسم چې هغه د اخټکری په واجی لګیا دا جهنم کې د سیزي. نو صحابه کرام زړه اجمعین باندې ډېر خوف تاری شول په دغه خبرې چې مول غنیمت دوره هغه خیانت دوره سره یو موقع کې یو صحابي چې کوم دا کنه هغه جنگ کولو بیا یو شایونه دغه مول غنیمت کې سیر تکړلو وشت سیر تکړلو پیغمبر اسلام ته مول غنیمت نور روغلو پیغمبر اسلام تقسیم کړلو نو هغه نه بعد هغه کاس خیمون شول چې راخده ونه هغه روغلو پیغمبر اسلام ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د شای مو سیر تکړو خو وشه اوس خیمونه په دغه حرکت نو مو دا شای روړل حضور د سسن ډیر وته غوسه شو ورته وی فرمایلی چې زه وستې شپه وک دا مو څه مو نه ده کنه کای مو ده هغه نه بعد د سي او دي وخي و وړه اخ طرف ته اشاره وکړه چې دي کې مو دوره کنهشتو دا خو دی الله دا خو مو سره امانت ده چې په مسلمانانو باندې تقسیم کړو ته لګي دي کې د خیانت وکړل. نو حضور صلی الله علیه وسلم ډیر زیاته بعد په مې چې صحابه کرام زیات اجمعین بو په دې کې ډیر احتیاط کولو په جنگ قادسیه کې مسلمانانو ته ډیر لوی خزاني په لوس باندې ویل ډیر لوی خزاني ځکه چې کسرا محل چې د مدائن ولا هغه مسلمانانو فتح کړلو نو په هغه کې دومره بیش بها دومره قیمتي هغه قیمت نه تاسو د اندازا ولګای څو د کسرا په محل کې چې دا یو کلینه پراته و 90 بای 90 فوټ بای 90 فوټ دای دی هغه وا دا اویا یعنی سایز په دې کې دا کلینه چې کوم د صحابه کرام زته مجمعین د کسرا دربارنا راوسته ولا مدینه ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خیال دا چې دا محفوظه کیږي دا په مطلب یو نه کوي چې موږ کنه ورته علی رضی الله عنه مخالفت وکړل چې نه د تقسیم کا مول غنیمت کې دا نشته چې دا کېږي دا محفوظ کړي چې نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې خاصه تقسیم به تقسیم کې نو هغه کاټ کړل د سواری واری ټوکړي دار خلکو ورسېدل نو دی هغه دوره غنی وا ټوکړه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورسېدله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه په 20 درهم باندې خرڅ کړ 20000 درهم باندې خرڅ کړ نن اوس مو ته کیلکولیټر والو تقریبا 2 کروڑ روپے ونه دي دوره غنی ټوکړه په 2 کروڑ خرڅ شي نو دا صرف یو کلینه و یو صحابي چې کوم د حضرت قعقاع ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه یو صندوق بیا مندل په اخ صندوق کې دی چین چې کوم بادشاہ خاقان دی هغه او د کسرا خپل او د هرقل د روم چې کوم بادشاہ دی هغه طرف نه گیفټونه راغلي او گیفټونه توري وي ډېر بیش با قیمتي توري وي اپ اخ صندوق کې پراته وي هر قعقاع ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه صندوق راوړلو
او حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه کوم دي دغه لخر مشر وو د جنگ قادسیه کې هغه ته ورول مخه مخه وته کېږي هغه څه کله دا ولیدل هغه زبان مبارک نه به سخت وته الحمدلله ډیر د دیانتدارو او د امانتدارو لخر ده مطلب هغه جنگ مغلبي کې څه پاتې لګیدل چې یو شاید یو صندوق ته سیر تایګا او هغه هر صحابي چې کوم دا ویلي چې پیغمبر علیه السلام تربیات هغه مندلو نه افسوس نه لیمو با مو د وی خدای چې سره د جماعت د مدرسې یعنی دی و نیک ادارې و د خالص دی عبادت او مرکز واک چو سره شي کنه هغه ورکی نه کوي یجب خرچیا ورکی پر کوي دا دینی مدرسو ته چندي کیږي ایمو ولا سکون دا کنه خلک عموما دینی مدرسو چندو ته لور شي تفکر کې دال نه مندي هغه څه کله لور شي 5 سٹار هوټلو کې شپې کوي او 5 سٹار هوټلو کې کوم دا کنه نمک منډای کې کړای ورکی وای دا واجه اندازه دا چې موږ هغه دیانت او هغه امانت خاتم دا چې کوم دي د اسلاف او د صحابه کرامو تر امتیاز وا واخر ځان